یو سړی راغلو او هغه جمع له راغلو جومات ته، د هغه نه یو رکعت دوه شوي دي. بیا امام سلام واړولو، دا چې کله ودرېږي ځان له، نو دا به د کوم ځای نه مونځ شروع کوي؟ یا به د سبحانک اللهم د ثنا نه شروع کوي، یا به د تسمیې د بسم الله نه شروع کوي، یا که به د سورة الفاتحې د الحمدلله نه شروع کوي. بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد. زما معزز سامعین، یو بله مسله ستاسو دربار ته هغه حاضرول غواړم. ډیر ملګري تپوسونه کوي، مسله انتهایی اسانه ده او زمونږ ته ډیره زیاته پیش راځي، خاص کر سړو ته، سړي چې کم په جمع باندې مونځ کوي. مسله دا ده چې کله مونږ تاسو جومات ته لاړ شو، زمونږ نه په جمع امام یو رکعت کړی، په جمع کې یو رکعت تلی یا دوه رکعته تلی. مطلب مې دا دی پهلنی رکعت زمونږ نه تلی او په هغې کې هغه ثنا سبحانک اللهم هغه زمونږ نه تلی. نو کله چې امام سلام واړی او مونږ راپاسو یا یو سړی راپاسي، د هغه نه پهلنی رکعت تلی دی، نو دکه سړی مقتدي چې د ده نه یو رکعت دوه تلی دي، دا به دا پهلنی رکعت د کم ځای نه شروع کوي؟ آیا ثنا سبحانک اللهم وبحمدک دا به دې ځای نه شروع کوي، که د بسم الله نه شروع کی او که د سورة الفاتحې د الحمدلله نه شروع وکي؟ محترمو دا مسله کلیر کټ واورئ. که اول دا که چېرته یو سړي د صرف الحمدلله نه شروع کړله، الحمدلله او صورت ویلي، نو دا مونځ کیږي. دویم که چا صرف بسم الله ویله، بسم الله الرحمن الرحیم او الحمدلله شروع کړله او صورت ویلو، پهلنی رکعت یې راوګرځوله، دې سره مونځ کیږي. درېیمه مسله او دا بهتره مستحبه طریقه ده، که یو سړی راپاسي او هغه دا پهلنی رکعت ته تللی او راپاسي، نو دا به د سبحانک اللهم د ثنا نه شروع وکي، نو دا هغه بهتره افضله طریقه ده. او ډیرو مسلمانانو ته شاید پته نه وي، نو ګوري چې د چا نه هم پهلنی رکعت د امام سره لاړو، نو دا بیا ځان له راپاسي یو رکعت دوه تلی دي، نو دا پهلنی رکعت چې دا شروع کوي، نو دا د سبحانک اللهم د ثنا نه شروع کول دا بهتره طریقه ده، افضله طریقه ده سنت مطابق. نو په دې باندې عمل کوئ، په خپله هم په عمل کوئ، نورو ملګرو سره هم شریک کوئ. یو بل مسلمان بستا د یو شیر کولو د وجې نه هغه د ډېرو لوی اهمې مسلې نه خبر شي. الله دې موږ او تاسو له په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.